علماء یو واقع لیکلی ده وی په مصر کې یو سړی د مسجد مؤذن و اذان به یې کو او ډېر تقوادار او نیکمل انسان و هر ټیم ټول وخت جماعت له ورکړی خو چې د اذان ټیم کېده د به بس منارې ته به خطو اذان به یې کو یو ځل چې دی منارې ته وختو دې دپاره چې اذان وکړي نو چې داسې ښکته یې وکتل ښکته د یو عیسایي کور و د عیسایي لور ګرځېدله چې ده په هغې باندې نظر ورپرېوت بس په هغې باندې مین شو زړه پرې ورغی اذان یې پرېښودو او د منارې نه راکوز شو لاړ هغې ته دروازه وټکوله چې دروازه یې ورته وټکوله د دنې نه ورته اواز وشو وی څوک یې وی دا د مسجد هغه مؤذن یمه د مسجد مؤذن یمه هغې ورته ویل ولې څه غواړې څه کوې وی زه خو په تا پسې راغلی یم ما نه څه غواړې دلته څه ګورې ای بس زړه مې په تا باندې درغلی او تا خپلول غواړم تا حاصلول غواړم نو هغې ورته د دنې نه اواز وکړه هغې جینۍ زه خو د تهمت کارونه نه کوم زه خو د تهمت او د زنا کارونه نه کوم که ته په دې غرض باندې راغلی ده ورته وی نه زنا در سره نه کوم نکاح در سره کوم نکاح له راغلی یم هغې پسې د دنې نه وختل وي عجیبه انسان یې څنګه نکاح له راغلی ته خو د مسجد مؤذن یې اذانونه کوي مسلمان او زه خو عیسایي یم زما ستا نکاح کېږي یا به زما پلار دا خبره ستا سره ومني بهرحال خبرې کېدې سړی په دې مجبوره شو زه پسې اسلام پرېږدم په تا پسې که نه اسلام در پسې پرېږدم که نه زه اسلام پرېږدم خو تا خپلول غواړم هغې ورته وي ټیک ده چې اسلام پرېږدي زما پلار راشي هغه سره به زه خبره وکړم پلار یې راغی پلار سره خبرې اترې وکړې پلار یې ورته وي ته مسلمان یې موږ عیسایان یو زما د لور او ستا نکاح نه کېږي زه تا له لور نشم درکولی ده ورته وي زه عیسایت قبلومه بس عیسایت یې قبول کړو مرتد شو د اسلام نه ووت الله دې دغې ورځ نه موږ ساتي یا د مسجد مؤذن و او یا عیسائی شو د اسلام نه ووتو چې د اسلام نه ووت د هغوی کره پاتې کېدو لا واده یې نه و شوی چت ته خطه چې د چت نه ښکته راتاو شو مردار شو نه ادھر کے رہے نه ادھر کے رہے نه خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم د اسلام نه هم لاړو نه اسلام میلاو شو نه جینۍ میلاو شوه د دنیا نه د کفر په حالت کې رخصت شو الله تبارک وتعالی دې زمونږ خاتمې په ایمان سره کې په ایمان سره خو نیک اعمال کوي په خپلو نیکو اعمالو باندې ناز مه کوه چې زه خو رسېدلی سړی یم مړه دا نور خلک خو ټول غرق دی وایه الله خاتمه مې په ایمان که وایه خاتمه مې په ایمان که الله په خپلو اعمالو باندې ناز مه کوه الله ته راځه او الله ته جاړه الله ته فریاد کوه غرض مې دا کو چې مرګ را روان دی مرګ له تیاري پکار ده مسلمانان یو قیامت منو جنت منو جهنم منو نو چې د هغې دپاره تیاری مو که نه صرف په منلو خو کار نه کېږي تیاری خو هم پکار ده که نه موږ دنیا کې دومره غرق شوي یو یقین په الله وکړه سړی ډېر خفه شي بلکل د حلال او د حرامو تمیز ختم شوی دی صرف یوه خبره یادېږي پیسه بس دکه یوه خبره ده قبر ير جهنم ير د قبر عذابونه ير میدان محشر ير ټولې خبرې یې کړې موږ دومره پیسې وګټه یقینا ګټلې جایز دي حلال یې وګټه حرام یې مه ګټه مونځ پسې مه پرېږده ذکر و اذکار پسې مه پرېږده موږ په کومه لار باندې روان یو الله تبارک وتعالی دې زمونږ ایمان سلامت کړي او الله دې زمونږ خاتمه په ایمان باندې کړي ورونو څه ناسته دې طرف ته توجه پکار ده الله دې زمونږ دې طرف ته توجه پیدا کړي واخر